معززو مسلمان ورور سره قطع تعلق ساتل د ډیر سهو عیدات راغلي دي، ځکه چې مسلمان دا د مسلمان رور دی، نو لهذا د سره به تعلق نه ختمي بلکې د سره به تعلق برقرار ساتي. حدیث شریف ته عن انس بن مالک ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمای تاسو یو بل سره بغض مکوئ، حسد مکوئ او نه تعلقات هم یو بل سره مختموئ، او د الله تبارک وتعالى د پاره تاسو شي روریان شي خپلو کې. بیا فرمای ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال. و د مسلمان رور د پاره دا جایز نه دی چې خپل مسلمان رور سره د 3 ورځې نه زیات تعلق دا ختم کی. مطلب د مسلمان رور سره به تعلقات ساتي که تاسو په منځ کې څه اختلاف راشي په دنیاوي مسایلو باندې، نه دینی مسایلو کې چرته اختلاف راشي نو بیا لهدا تعلق چې قطع شي دي کې څه خرج نشه دي، خو مګر دنیاوي مسایلو کې کله تعلقات تاسو خراب شي خپل منځ کې نو لهدا تاسو روغه کوئ. بیا فرمای چې تاسو کې وخیرهما الذي يبدأ بالسلام. اوس یو دو مسلمانان د هغې خپل منځ کې ورانه ده، تعلق ختم دی، نزدیک کم یا بهتر دی؟ نو محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک می فرمای محتر هغه کس دی چې راشي او د بل باندې سلام واچي، دغه بهتر دی چې څوک ابتدا په سلام سره وکړي، مطلب اول تکلم څوک وکړي دا بهتر او غوره دی. بیا فرمای محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں کوئی کچرتا فإن رد علیہ السلام د په سلام شروع فقد اشترك في الاجر، دیو سلام شروع نو فإن رد علیہ السلام دی بلته سلام جواب ورکو فقد اشترك في الاجر، فاجر کې دا دوانه بیا برابر شو، د دوانو اجر یو شو، ځکه یو سلام واچلو بل د سلام جواب ورکو. وان لم يرد عليه فقد باء بالاثم، او کچرته د سلام جواب ورنکو نو دا انسان ګناهګار شو په دې سره، ځکه د سلام جواب ورکول دا واجب دي بل په دې سره روغ را دي. بیا محبوب علیہ السلام فرمائی راوی د حدیث شکم دی حضرت ابو هریره صاحب دی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3. دی مسلمان رور د پاره دا جایز ندی، دا ول حلال ندی چې د خپل رور سره د 3 ورځې نه زیات تعلق دا ختم کی. فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار. کوم انسان چې دا کار وکړو چې د خپل رور سره د 3 ورځې نه زیات تعلق دا کټ کو او بیا د توبه نه وستا او رجوع نکړه او د په د حالت کې مړ شو نو فمات دخل النار، دا جهنم ته به داخليږي. محبوب اسلام دومره صح وعید کړی دی. بیا بل حدیث کې فرمای من هجر اخاه سنه فهو کسفک دمه. کوم انسان چې د یو ورور مسلمان رور سره د یو کال برابر تعلق نه ساتي، مطلب یو کال تیر شو دیو به سره خبر نه دی کړی، فهو کسفک دمه، گویا دا داسې ده چې د یو وینه توی کا. خپل مسلمان رور سره تعلقات ختمول یا تعلقات کټ کول دا نه دی پکار، بلکې خپل مسلمان رور سره په مینه محبت سره ملاقات کول دي. که خپل منځ کې څه مسله راشي نو هغه زر حل کول دي.
ځکه په دې باندې الله هم ناراضه کېږي، د الله تعالی محبوب هم ناراضه کېږي او ډېر څه وعیدات پرې راغلي دي. الله تعالی دې موږ له په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي.